إياك نعبد وإياك نستعين. دعوت ورکوم خپل محترم مشر شیخ تا فضیلت الشیخ بدیع الزمان رحمه الله مدیر مدرسه معاویه رضی الله تعالی عنه چې غراشي مونږ تاسو ته اصلاحي او تربیتی بیان وړاندې کی. فضیلت الشیخ بدیع الزمان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قاری سبحان الله سے بدایتنا ولوسل د دې تلاوت وکړه زمونږ ځل کې الله تعالی واچوله چې دا صفات دا عباد الرحمن دی نو د دې به ترجمه او لږ شانتې وضاحت دا وکړی شي د الله په توفیق سره ځکه وخت نیمه ګنټه دی خو موږ او تاسو بیانات خبرې د علماو د مشایخو د اورو او زموږ شان طلبای د هغوی خبرې مو واورئ مقصد به دې کې عمل کول دي. قرآن کریم چې الله تعالی را لېږلی دا د عمل دپاره که د الله کتاب باندې عمل ونه کړی شي او په سنتو د نبي صلی الله علیه وسلم باندې عمل ونه کړی شي او انسان دا صرف زوتایی د دې انسان ته پورا کامیابی نه ملاویږي ځکه حدیث کې دی قرآن چې دی حجت لک ستا دپاره حجت او دلیل دی او علیک او پتا باندې هم حجت او دلیل دی. کله چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل کړی دی ستا دپاره حجت او کله چې عمل ونه کړی شي دا بیا په ده باندې دلیل پیش کیږي. دې د وجې نه هغه خلک د الله تعالی خوښ نه دي چې هغه په خولې باندې خبرې کوي او په هغې باندې عمل نه کوي. کبر مقتا عند الله د الله په نزد باندې ډېره د غصې خبره ده چا خبرې کوي او عمل پرې نه کوي. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والا ولې هغه خبرې کوي چې په هغې باندې عمل نه کوي. والله تعالی یهودو ته زجر زورنه ورکړې وه اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. آیا تاسو خلکو ته امر کوئ په نیکۍ سره او خپل ځانونه میر کړي دي تاسو د الله کتاب لولئ افلا تعقلون. تاسو عقل نه لرئ چې یو چاته خبره کوي او په دې باندې عمل نه کوي. او عام پښتانم یو خبره کوي چې علم کړي عمل پې نه کړي لکه په خره باندې چې بار کې کتابونه. او سورۃ جمعه کې الله تعالی دغه مثال ذکر کړی دی مثل الذین حملوا التوراة مثال دغه کسانو چې هغوی ته د تورات ذمواري ورکړی شي
ورکړی شوی وه او بیا هغوی دغه ذمواري نه ده ادا کړې کمثل الحمار په شان ته د خره دی چې کتابونه یې بار کړي دا ډېر بد مثال دی د خره سره ځکه تشبیه ورکړي چې دا د نورو خلکو دپاره هم رکاوټ جوړیږي د کمې خبرې چې دعوه کې په هغې باندې به عمل کې فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه ویرېږئ څومره چې ستاسو طاقت څومره چې ستا وس دی دومره ته مکلف یې په دې باندې نو دعوه غټه دعوه ده لویه دعوه ده اهل الحدیث اهل الحدیث معنی ده د قرآن او حدیث والا اهل حدیث یو فرقه نه ده یو ډله نه ده ځکه فرقه او ډله هغې ته ویلی کېږي چې هغه اشخاص ته منسوب وي او کوم چې قرآن او حدیث ته د هغې نسبت کېږي هغه ډله نه وي هغه نوم وي د صفاتو چې هغې معنی انسان عمل کوي او صفات پکې راشي کوم چې قرآن او حدیث ذکر کړي دي نو دغې ته بیا ویلی کېږي اهل الحدیث الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها قرآن کریم ته حدیث ویلی کېږي فبأي حديث بعده يؤمنون په کومه یو خبره باندې به وروسته د دې قرآن کریم نه تاسو ایمان راوړئ او د نبی صلی الله علیه وسلم خبرو ته حدیث ویلی کېږي نو اهل الحدیث هغه خلق دي چې هغه عمل کوونکي دي په قرآن او حدیث باندې دې ته اهل الحدیث ویلی کېږي دې ته مؤمنان ویلی کېږي دې ته مسلمین مسلمانان دې ته ویلی کېږي دې ته صادقین ویلی کېږي نو د دې صفات دې قرآن ذکر کړي دي او حدیث نبی صلی الله علیه وسلم نو دې ته عباد الرحمن هم ویلی کېږي نو رب العالمین د عباد الرحمن صفات ذکر کړي دي هغه کسان چې هغه بندگی کوونکي د رحمان ذات دي کم مقصد د پاره چې الله پیدا کړی دی او د هغې ادا کوونکي دي د انسان او د پیری د پیدایش مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سورۃ الذاریات کې الله ذکر کړی دی چې ما پیرین او انسانان د عبادت او د بندګۍ د پاره پیدا کړي بل څه د پاره مې نه پیدا کړي اوس غایه شرعي ده مقصد د پیدایش د پیری او د انسان دا دی حکم خلق چې د الله عبادت بندګي نه کوي پیرین او انسانان هغه به الله جهنم تبي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ډیر د پیرین او د انسانانو نه دا به جهنم ته ځي عاقبت جهنم دی ولی چا چې مقصد پورا نه کم مقصد د پاره چې الله پیدا کړی نو د انجام جهنم دی الله یې جهنم تبي او الله په دې معنی ظلم زیاته نه کوي الله د ظلم اراده نه کوي وما ربك بظلام للعبيد دی انسان ته چې کوم اسباب الله ورکړي لهم قلوب زړونه او په دې باندې فقاهت حاصل نکړه سرګي وی حق په ونکتل غوګونی او حق په وانوریدل دا چارپیان تی جوړ شلو ډنګر او د دینه مرخواته دي او دا غافل خلق دي ځکه الله جهنم ته ورځي چې دا د علم اسباب دي ضایع کړل او کم خلق چې دغه مقصد پوره کوي چې کم د پاره الله تعالی پیدا کړی دي دې ته عباد الرحمن ویل کی او د عباد الرحمن څخه صفات دي چې الله تعالی په آیاتونو کې ذکر کړی په مخکې مې تویلي مقصد الله په کتاب باندې عمل کول
مقصد په سنتو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې عمل کول. نو الله فرمای و عباد الرحمن، بندگان د رحمان ذات خوږ نوم دی د رحمان بندگان. دا ذات بندگی کوون کی چې هغه بندگی وکړي، هغه د باندې رحم کوي، هغه د باندې مهرباني کوي، هغه د جنت ته داخلي، هغه په انسانانو باندې د میندو نه هم زیات مهربانه دی. د الله رحمتونه مهرباني او د الله رحم هغه د الله تعالی په غضب باندې مخ کوي. دا کم خلق دی الذین یمشون علی الارض هونا، دا کسان دي چې دوی مزل کوي په دې ځمکه باندې هونن په عاجزۍ سره. ځمکه باندې مزل کول ګرځېدل دای په عاجزۍ سره. مقصد دا دی چې د خلکو کې تواضع او د عاجزي پکې ده، عفاف پاک دامني په دې خلکو کې ده، او د فساد د پاره دا خلک نه ګرځي. دوی طاعت کوي او تابعداري کوي په دې مقدس مکمه په عاجزۍ سره ګرځي. خدا ګرځېدل کله کاروبار د پاره، د تجارت د پاره، کله د مسلمان ملاقات د پاره، کله نور ضرورتونه، او کله دا ګرځېدل د دعوت د پاره. چې د دعوت د پاره هم ګرځي، په دې کې امدا تکبر او لوی نه کوي. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمکه کې په پناس سره ګرځېدل نه کې، تکبر سره به نه ګرځي، په ګډاګانو سره به نه ګرځي. ته دومره وګدنی چې د غره سر ته سره برابر شي، دومره غټم نه چې د ځمکه څیرې کې انساني معمولی د سپکو اوبو نه پیدا شوی ماء مهین، دومره لوی خم نه، دومره درونم نه چې ځمکه څیرې او نه د دې غرونو سرونو تر سیدې شپږدوالي کې. نو ولې تکبر کې؟ سورة لقمان کې فرمایلی وقصد فی مشیک، مزل به د مسلمان دا پدې کې مینروي درمنواله به پکې، د خپل لپتار نه به تیز نه ځي، که پیدل مزل کوي، که په ګاډي کې رواني، د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت لحاظ به کوي. نبی علیہ السلام به داسې روانو لکه په چړۍ باندې چې سړی کوزیږي، یو ښکته ځای ته کوزیږي، ځان نه به پنډاو چرګوړی نه جوړ کړی چې سینې رایستلي، لاسونه وهي او تکبر سره رواني، ښکته ځمکې ته نه ګوري، هر وخت کې بس اسمان ته ګوري. د مسلمان به دغه ګرځېدل نه. نو ځکه د عباد الرحمن په صفت کې الله تعالی فرمایي چې دوی په ځمکه باندې مزل په عاجزۍ سره کوي. به صرف مزل نه دی، ټول زندگی، ټول ژوند د قرآن او سنت مطابق. مقصد دا دی چې دا به زندگی ژوند د قرآن او سنت مطابق تیری. خو کله کله دی په ځمکه کې زندگی ژوند تیری، قرآن او حدیث باندې عمل کوي. او اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، کله چې جاهلان خلق د دوی سره مخامخ شي، د دوی سره خبرې کوي، د دوی سره بحث او مباحثه کوي، نو قالوا سلام، دوی ته سلام کوي. سلام معنی دا ده چې د سلام نه متارکي، یو سړی د تا د کار نه وباسي، هغه تا باندې اعتراضونه کوي، جاهل دی، ناپوه دی، ناخبره دی، نو هغه ته ته جوابونه ورکې، داري خبرې جواب کې، نو ته به دماغه یو کس شي، نو هغه ته به وایي السلام علیکم، دې ته سلام نو متارکي. بس ما او ستا په منځ کې جدایي ده، بس زه نه لاړم، که دا خبره حق وي منه، که نه بس ما او ستا جدایي. او بل مقصد دام دی چې کله خبره خلق، ناپوهه خلق د ده سره ملاو شي، خبرې اترې د ده سره کوي، نو دیو ته
د سلام د سلامتیا کلمه وای سلامتیا دا ده چې د قرآن او سنت دعوت ورکوي د دین دعوت ورکوي دی نو په دې آیات کې دغه د عباد الرحمن صفات ذکر شو درې صفتونه شو یو عباد دی عباد بندگی کوونکي دي بل زمګه کې عاجزۍ سره ګرځي او بل دا دی چې جاهلانو خلقو سره وخت نه ضایع کوي هغوی ته د سلامتیا کلمه وایي دا خو د ده د ورځې عبادت او بندگی شوله چې دی د دعوت دپاره ګرځي شپه د ده څنګه وي دی شپه څه شي ته روڼوي والذین یبیتون لربهم دا هغه کسان دي چې دوی روڼوي خپلې شپې تیری شپې دپاره د خپل رب سجدا سجده کوونکي وقیاما او قیام کوونکي د شپې د الله تعالی عبادت بندگی کوي قیام اللیل کوي د شپې په آخري حصه کې راپاڅېږي اوږدې اوږدې سجدې کوي قیام کوي الله تعالی ته ولاړ دی او حدیث کې دا دی او دا د اهل الحدیث عقیده ده چې د حدیث موافق چې الله رب العالمین نزول کوي اول اسمان ته په آخره حصه د شپه کې کما یلیق بشانه بلا تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیه ولا تکییف او کله چې نزول اول اسمان ته کوي د شان کې څنګه مناسب دی الله په عرش باندې استوام کړي قادر ذات دی او نزولم کوي او دا وایي چې څوک شته دی د ما نه دعا وغواړي دعا یې قبوله کړم څوک شته دی چې سوال وکړي څه وغواړي چې زه ورته ورکړم څوک شته دی چې استغفار او بخښنه طلب کړي چې زه یې بخښنه وکړم نو دا صفات دي د عباد الرحمن چې دوی به شپې پاڅېږي د الله عبادت بندګي به کوي خو په دې وخت کې شپې په څه باندې روڼېږي هغه عام خلکو ته د دې معلومات شته دي د خلکو کرامتونه هم زیات شوي دي دې وخت مخکې به خلکو دا کرامت ذکر کاوه چې د قبر نه به رڼا ختله او دا واقعي د بعضې خلکو دا کرامتونه وو لکه د نجاشي باچا خو اوس وخت کې د هر کټ نه رڼا خیږي د دوی دغه کرامتي د نیمې شپې پورې د 1 بجې 2 بجو پورې او بیا سار منځ اوس خو څه نه څه دا مشران سپینګیري بعضې شته دی مانځه ته خلک پاڅېږي خو داسې وخت راتلونکی دی چې د سار مونځ به بې پاتې ولې به پاتې د سنت طریقې مطابق موږ عمل نه کوو چې د شپې وختي وده شو نو سار به وختي راپاڅېږو نو د مؤمنانو عباد الرحمن صفت دا دی چې د شپې به عبادت بندگی کوي او په دې قیام کې په دې سجده کې د شپې په دې دعاګانو کې او د شپې را پاڅېدو کې د دې مقصد څه دی مقصد یې دا دی چې موږ د اور نه بچ شو نو ځکه اوس دا دعا هم غواړي والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم دا کسان دي چې دی وایي ای ربه واړې زموږ نه عذاب د جهنم موږ نه لرې کې چا ته ورواړې دي کافرو ته ورواړې موږ د عذاب د جهنم نه بچ کی څوک چې د عذاب نه یریږي د اور نه یریږي هغه شپې عبادت کوي هغه شپې را پاڅېږي په هغه باندې جمع کې بړستن نه درنېږي او په اوړي کې خوب په ده باندې خوږ نه وي د الله د عبادت او د بندګۍ ولی د جهنم د عذاب نه یریږي ان عذابها کان غراما یقینا عذاب د دې جهنم چې دا پوره تاوان دی څوک چې جهنم ته لاړ دا تاواني انسان دی
مومن دی که الله یې ترې بیا راوباسیم نو ته یو سیکنډ ورته دنیا کې لاس نیولی شي او بیا به کلونه انسان په جهنم کې پروت وي او کافران په ټول عمر پراته وي مومنان چا چې کلمه ویلې ده د الله بیا د جهنم نه راوباسي خو دوی د عذاب د جهنم نه یریږي او دا دعاګانې غواړي د شپې الله سره مناجات کوي چې الله موږ د دې عذاب نه وساتي انها ساءت مستقرا ومقاما یقینا دا جهنم دا بد دی زید قراری د اوسېدو او بد دی زید د ډیره کېدو دې ته د عباد الرحمن صفات ویلی شي بدني صفات والذین اذا انفقوا مالی صفت بیسی داغ کسان دی کله چې دوی خرچه کوي مال خو لګوي مال انسان ګټیم چې عقل پکې او لګوي هم او دا روپۍ د سیاشه چې لیونی هم پیژني ماشوم هم پیژني او هغه بوډا چې بس اخیری حد ته رسېدلی دی هغه هم پیژني او زړه ته نږدې دي هر سړي دې ته میلان دي رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا ندي خرچه کوي لم يسرفوا دي اسراف نه کوي دا د عباد الرحمن صفات اسراف څه ته ویل کېږي بې ځایه مال لګول دې ته اسراف وایي په دې شادي حالونو کې دا غټ غټ ودونه کول د اسراف په دې کرسۍ باندې دا ډوډۍ خوړل د اسراف دی په دې خوړو کې چې دا عزیزان کمی خرچې کوي دا اسراف دی بې ځایه مالونه لګول رواجونه رسم رواج دا اسرافونه دي د دې نه ځان وساتئ دا د عباد الرحمن صفات دي یو پښتون بم ته ونه ګوري چې هغه یو جماعت ځان له جوړ کړي هر جماعت په چاندو سره جوړ شوی ولی په واده باندې 80 لک روپۍ لګي شادي حال کې 80 لک روپۍ په جماعت نه لګي په لارې نه لګي په یو کوی نه لګي او بعضی عربو کې دا صفات دي نو هغه دي مسلمانانو ملکونو کې جماعتونه جوړي به خلق بدنامي نه کوي عربو نو لرا روان دي زموږ مسلمان ورور دی هغه جماعت نه جوړي هغه د یتیم کفاله نه کوي یو مسلمان به د بل مسلمان سره مدد نه کوي دا ضرور کوي اسراف بنه کې بې ځایه به مال نه لګي یو روپۍ بې ځایه ولګېږي الله پې خفه کېږي ناراضه کېږي تر دې چې دا مساجد جوړې په دې کې به هم اسراف نه کوي لکه بعضې خلکو د مساجدو نه دا کوچیانو واسکټ جوړ کړی شیشې او ګلکارین او دا ډولې کړی بې ځایه مال لګول دا ناروا دي اسراف ولم یقتروا او دوی بخلم نه کوي چې یو روپۍ مو نه لګي په صحیح ځای کې مصرف نه کوي د مدرسې خبره راشي د جماعت راشي د خیریه کار خبره راشي د دعوت راشي په دې کې به مال نه لګي بخل کوي وکانه بین ذلک قواما د دې په مابین کې برابر روان دي نه اسراف کوي او نه بخل کوي والذین لا يدعون مع الله الها آخر دا کسان دي دا عباد الرحمن چې دوی نه را بلي د الله سره الہ بل قبر ته سجده نه کوي جنډې ته سلامونه نه کوي کاڼي په ځان باندې نه راکاږي جاروګانې په ځان باندې نه راکاږي د غیر الله په نوم باندې نظر منښتې نه کوي دا د دې صفت بل دا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق نو وجني هغه نفس چې الله تعالی حرام کړي الا بالحق مگر په حق سره حق درې خبرې دي زنا یې وکړه واده واله دی هغه به وجل کېږي حکومت به دا کار کوي دا د هغوی ذمهواري ده د ستا ذمهواري نه
مړی وکړه قصاص کېږي د هغې په بدله کې او د اسلام نه واوښته ښکاری اعلان یې وکړه چې زه دین نه منم په دې نوم سره اسلامي حکومت یې هغه به رانیسي وجنې به دا حق دی د دې نه علاوه د مسلمان وجل د دنیا ټول ورانول د الله په نزد باندې ډېر اسان دی د مسلمان د قتل ډېر عظیمه ګناه ده ولا یزنون او زناګانې هم نه کوي دا د دې عباد الرحمن صفات بدکاریانې به نه کوي زناګانې به نه کوي په دې کې دام داخل دي چې لواطتونه به هم نه کوي کنټرول به په څه سره کېږي شریعت د دې لپاره قانون را لېږلی یو هغه انسانان دي چې هغوی کې تقوا او پرهیزګاري د هغه د الله د یېرې د وجې نه دا ګناه نه کوي او دویم هغه خلک دي چې هغوی په نفسونو کې خباثت موجود دی که هغه قرآن ووی او احادیث یې وویل او د ده د نفس نه دي دا خباثت وینیست او ته ونه واته نو دا د قرآن او حدیث نقصان نه دی دا د علم نقصان نه دی دا د دې سړي نقصان دی دا ټول ګند دی نو خنزیر باندې چې هر څومره اوبه واړې هغه پاکېږي نه دا د ده نقصان دی د دې کنټرول لپاره بیا شریعت حد مقرر کړی بیا به بدکاریانې څوک نه کوي زناګانې به نه کوي د ماشومانو سره به جنسي تیری به څوک نه کوي چې هسه بدکاریانې مو کوي قتل یې مو کوي خو څومره اسباب چې دي دا په خپله د انسانانو د دې بدکاریانو لپاره پیدا کړي هغه اسبابو بندش پکار دی او د دې لپاره شریعت چې کوم قانون ویلی دی په دې باندې عمل کول که هغه یو عام سړی بدکاري وکړي قرآن ویلی ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه حد یې له مقرر کړی دی به رجم کېدلی شي که واده واده که هغه یو ملا نسبت ورته کېږي هغه دغه بدکاري وکړي د هغه دپاره هم حد شریعت ویلی فاعل او مفعول دواړه قتل چا ویل د غره نه راوغړه چا ویل ویسېځئ د هغې دپاره بیا شریعت سزاګانې مقرر کړي چې په هغې باندې عمل وشي نو دا کنټرول کېږي الله فرمایي ومن یفعل ذلک چا چې دغه کارونه وکړه یلقا ثامه دی به مخامخ شي سزا د دې ګناه سره یضاعف له العذاب یوم القیامه دوچنده کېدلی به شي د ده دپاره عذاب د قیامت په ورځ ویخلد فیه مهانه او همیشه به په دغه عذاب کې ذلیله سپک فیه کې اشباع ده د دې جهنم په مینځ کې به یو ښکته په دې بیخ کې به خو به ترغیب توبې ته ورکوي الا من تابه چا چې توبه ویستله وامن ایمان یې راوړو مشرک سړی دی شرک یې پرېږدو ایمان یې راوړو او الله ته توبه ویستله وعمل صالح او بې نیک عمل وکړه د قرآن او سنت مطابق فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دغه کسان دي چې الله تعالی د دوی دا بدینې بدلوي په نیکیانو سره څه معنا د دوی بد بد صفتونه دي فاجر فاسق زناکار بدکار ورته ویلی کېږي اوس دته خلک متقي وایي د تعلیم ویلی کېږي وکان الله غفور الرحیم الله بخنه کوونکی رحم کوونکی ذات اوس چې ایمان یې راوړه د هغې نه وروسته ګناه کوي ومن تاب وعمل صالحا چا چې توبه ویستله او نیک عمل یې وکړه د دې انسان توبه الله قبلوي فإنه يتوب إلى الله متابا ولي قبلي زکه دې توبه وباسي الله تعالی ته په توبه ایستلو والذین لا یشهدون الزور هغه کسان دي دا چې دوی نه حاضریږي دروغو ته د دروغو ګواهي نه ورکوي د دروغو مجلسونو ته نه حاضریږي د مشرکینو د یهودو د نصاراو اخترونه دي د هغوی میلې دي د قبرونو کې عرسونه کېږي دې ته حاضریږي نه او کله په لاره تېرېږي واذا مروا باللغو مروا کرامه کله چې دوی ورتېرېږي په دغه لغویاتو باندې ګناهونو کارونو باندې دوی ورتېرېږي ځان ساتونکي عزتمن هغه دی چې ځان ساتي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم دغه کسان دي چې کله دوی ته یاداش ورکړی شي په آیتونو د خپل رب باندې لم یخروا علیها صما وعمیانا
دوی په هغې باندې نه ور پرېوځي کاڼه او ړانده دا کنایه د دې نه چې په دې کې فکر کوي د الله په آیتونو کې قرآن کې سوچ کوي والذین یقولون ربنا هب لنا او دغه کسان دي چې دوی دعاګانې غواړي چې ربه موږ ته راوبخي من ازواجنا زمونږ د بیبیانو نه و ذریاتنا او زمونږ د بچو نه قرة اعین یخوالی د سترګو زمونږ بچي ښځه نیکان ښځه م نیکه کې بچي م نیکان کې چې زمونږ سترګې پې یخېږي سترګو یخوالی کنایه ده د سرور خوشحالۍ نه مومن انسان کله خوشحالیږي چې کله خپل بچی په نیک عمل باندې او بیا فرمایي وجعلنا للمتقین اماما په دې دعاګانو کې دا م وایي چې الله وګرځې ما د پاره د متقینو امام امامت خو شریعت کې غوښتل نه ته مشري غواړي خو دا دعا ده چې الله زما دا کشران نیکان کړي شیخ عبدالرشید دلته دعا غواړي چې الله ما د متقینو امام کې د دې مقصد دا خو امام دی چې الله دا زما چې کوم مقتدین دي دا ته نیک عمله کړي چې دې کې چرسي نه وي په دې کې پوډري نه وي په دې کې بدکارې نه وي په دې کې فحاشۍ عریانۍ واله نه وي یا الله دا نیکان کړي زه به بیا د متقینو امام یم بچی چې دې نیک عمله وي نو ته د متقینو امام شولې که بچی دې بد عمله وي او ته د بدکارو امام شو نو دا خپل اولاد او بچو ته دعا ده اوس دا صفتونه چې کوم خلکو کې کاغه ته هر نسبت کېدی شي که ځان باندې هر نوم یې ښودی دی خو چې دا صفات پکې اولئک یجزون الغرفة بما صبروا دغه کسان دي چې دوی ته د جنت بنګلې ورکېدلی شي په سبب د صبر د دوی ویلقون فیها تحیة وسلامه او دوی ته به پیش کېدلی شي په دې کې تحیه ډالۍ پیشکشي تحفې او سلامونه خالدین فیها دی جنت کې به همیشئ حسنت مستقرا ومقاما دا جنت ډیر ښایسته دی په اعتبار د ځای د قراري د اوسېدو او د ځای د دیره کېدو قل ما یعبأ بکم اخر کې نبی ته وایي چې ته دې خلکو ته ووایه چې هیڅ پروا نه کوي په تاسو باندې رب زما ابن قیم رحمه الله فرمایلی دی آیات کې ډېرې معنی دي د دې جملې مفسرینو خو یو معنی پکې دا چې ما یصنع بکم تا باندې رب څه کوي هغه عام خلق وایي کنه ته د پیاز نه سري او نه بیخ معنی تا باندې الله څه کوي لولا دعاؤکم که چېرته ستاسو عبادت او بندګي په دې صفاتو سره نه وي ته به هېڅ شی نه هسې یو سر یې دنیا کې مرګ بل نه راشي او ایسته به لاړ شي د جهنم کندې ته به ګزار شي په دغه طریقه چې عبادت بندګي کې نو بیا د رب العالمین ته خوښ فقد کذبتم یقینا تاسو تکذیب وکړو چا چې تکذیب وکړو په دغه طریقه باندې عبادت بندګي ونه کړه نو فسوف یکون لزاما زر دی چې عذاب به د سره لازم وي نو رب العالمین دې موږ او تاسو کې دا صفات د عباد الرحمن پیدا کړي کوم چې قرآن کریم ذکر کړي دلته او په نورو سورتونو کې او رب العالمین دې مشرانو ته اجر ورکړي چې ستاسو لپاره دا اجتماع منعقد او مقرر کړي دا او تاسو دلته راجمع شولئ او تاسو دا خبرې واورېدلې رب العالمین دې موږ او تاسو کې اتفاق اتحاد پیدا کړي رب العالمین زموږ او تاسو زړونه د یو بل سره یوځای کړي دا اختلافات دا دی الله تعالی زموږ او تاسو زندګۍ د ژوند ختم کړي او الله تعالی دې موږ او تاسو په اسلام او په دین باندې ورونه وګرځي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين زندہ باد سلفی نیٹ ورک دا محمدی نیٹ ورک